الله الرحمن الرحیم. ګورې مفعولاتو کې چې موږ کله ماشوم پوهه کوو په مفعول به باندې، مفعول مطلق او مفعول له باندې، نو ورته ووایو به چې بل چې کوم دی نو هغه مفعول معه دی. مفعول معه یعنې دا به منصوب وي. جاء زید والکتابه، نو الکتابه چې کوم دی نو منصوب دی د څه د وجې نه؟ د مفعول معه د وجې نه. نو اوس دا به ورته وایي چې موږ وپېژنو څنګه؟ نو ورته ګورئ دا مفعول معه هغې ته وایي چې یعنې ترې فاعل او ترې مفعول په منځ کې به یو واو راغلي او دا واو چې کوم دی نو دا به موږ په څه باندې اخلو؟ په معنی د هغه باندې اخلو. د هغه معنی چې کوم دی نو موږ څه سره کوو؟ سره کوو. نو دلته کې ګورئ وی دا به تاسو دا معنی نه معلومه وی. جاء زید والکتابه، راغی زید سره د کتابه. صحیح شلو؟ خو که چېرې د واو په ځای باندې هغه راغله بیا به ترکیب چې کوم دی نو بدلېږي. خو مفعول معه به موږ په هغه صورت کې جوړو چې کله د دې فاعل او د دې مفعول په منځ کې دا واو راغلي، معنی راغلي، دا واو به صرف موږ دومره کوو چې د دې واو معنی به موږ څه کوو؟ معنی سره به یې کوو. نو دلته کې به موږ دا جاء زید والکتابه، جاء فعل، زیدون چې کوم دی نو څه شو؟ فاعل شو. دا واو په معنی د هغه باندې، الکتابه چې کوم دی نو مفعول دا معه شو، یعنې هغه واو چې هغه په معنی د هغه باندې دی. نو دلته کې به موږ څه وکړو؟ دا به چې کوم دی نو په دې باندې به ماشوم پوه کړو د دې چې را ورسره وکړو چې وجې د الکتابه دلته کې منصوب دی د څه د وجې نه؟ د مفعول معه د وجې نه. بیا به ورپسې ووایو چې مفعول به. نو مفعول به چونکې هلته کې ظروف چې موږ کوم ویلو که ظرف زمان او که ظرف مکان و، نو هغې کې موږ ویلو چې دا په ترکیب کې مفعول به واقع کېږي. دلته کې ورته صرف دومره و چې لکه جلست و خلفکه، نو خلفه کې خلفه دلته چې کوم دی نو منصوب دی د څه د وجې نه؟ د مفعول به د وجې نه. او ظروف چې څومره دي که ظرف زمان او مکان دی هغه به چې کوم دی نو په ترکیب کې څه واقع کېږي؟ مفعول به به واقع کېږي. نو په دې طریقې سره چې کوم دی نو ماشوم ته دا پنځه واړه مفعولات ووایي، ورته ووایي چې دا منصوبات چې کوم دی نو راځي. او بیا چې ورسره د دې چې کوم دی نو اجرا کړو، لکه ضربتو ضربن، نو ورته دې ووایي چې دا ضربن مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ دا منصوب دی د څه د وجې نه؟ د مفعول مطلق د وجې نه. ضربته طالبا، طالبا موږ دلته کې منصوب وایي د څه د وجې نه وایي؟ د مفعول له د وجې نه وایي. جاء زید والکتابه، الکتابه چې کوم دی نو مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ منصوب دی د څه د وجې نه؟ د مفعول معه د وجې نه. او دغه شان جلست و خلفکه، نو دا خلفه چې کوم دی نو څه دی؟ مرفوع منصوب مجرور کې دا منصوب دی د څه د وجې نه؟ د مفعول به د وجې نه. نو په دې باندې ماشوم پوه کړو، بیا ورسره اجرا وکړو. او که په دغه باندې نه پوهېده یعنې دا بې جدا کول ورته ګران و، نو صرف دا ورته ووایو چې دا ضربن طالبن و کتابه او خلفه دا منصوب دی د مفعول د وجې نه. بیا دې ورسره دا قیودات ورته نه لګو چې دا مفعول مطلق دی، مفعول له دی یا مفعول معه دی. بیا دې ورته صرف مفعول ووایو. ښه په دې باندې بیا په هغې باندې پوه کړو، ځان ته ورسره کوم دی په یو کې بیا هغه اجرا وکړو. نو دومره به زه چې ماشوم ته څه دا سبق ورته ډېر چې ډېر په دې کې ونه ګڼولی شي په اجرا کې، ځکه چې دا یو شان دی.